الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبر رسیدلی و چې لزر فوجین د رسول الله نګر شه برتاو شول سره د ملګرو محاصره کې تقریبا 500 ورځې او به بني قریظه به وفیو کړه غدامنه چې کوم لوځ کړه واغې مات کې او رسول الله دغه ملګرو سره د تشویش پیدا شو چې زنانه دی په غیبانه عملیاتونه کې دبر مسلمانانو ډېر لوی بیزتی وي او د الله نبی د ټولې زنانه په کورونو کې راجمع کړي. د حسن بن ثابت په کور کې میمونه صفیه رضی الله عنها يهوديان دغه خپل ورتل او به دای په واسطه باندې دغه مرداریدل او شرط غسول د خلاد سره لاندې د يهودو په منځ کې ورغورځول د پاره دي چې په هغه باندې ير او دهشت راشي. مشرکین ویل چې په رسول الله ملګرو باندې عملیات کوو صدستی برابر کړي خو ورغوا وخته او دا چیلنج ورکه چې څوک به موږ مقابله وکړي. علي چې ودرش کړو په عمر باندې ځوانو نو ورته مخې لرو ته وېزا د الله نبی ورته ویل کېنا به طلبو کې نو به اوچت شو د دریم کړه د طلبو کې رسول الله ورته ورزا هغه دومره مغرور انسان او جانب مقابل و د خپل اسی پتور باندې اوالو جسمه مخره ودا کشر لکرا وتله دوړه چې بل سره لاندې وته نو دوړي شوي ګرځا په دې منځ کې د تکبیر आवाज علي شه وګه چې الله اکبر ایس جانب مقابل مردار کی. زبیر ابن عوام په کرامه شه من ورود انګراغه نظام پر خو د وتختیدو او یو بلی په دې سم منځ باندې اوالو پړکه بیل کی. سبا د ورځې به جنگ شو د رسول الله نه د درې سلور منځونه به فوت شو. عمر شه خفغان ښکارا کې ونس بن مالک رسول الله بډېره احترام وکړه. بیره چې مسله وشو چې مؤمنان د رسول الله صلی الله علیه و آله الله رسول دا حالت خو ډېر سخت دي چې دعا مونږ له وخایا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا او به ویل اللهم منزل الكتاب اے نازلون کې کتاب سریع الحساب اے زری حساب کون کې حازم الاحزاب اے جماعت ماتون کې دا خلق مات کا خیره ورته وکړه. دین اورسه مؤمنانو باندې مشکلات را لوګ دي مزمنس کې منافقانو خپل دعوت شروع کړو چې ان بيوتنا عور زموږ د کورونه خرید او د محمد اسی ساده شړې دي چې د خلکو سره لاندې وتی. رسول الله رب العالمین کوم کو نه راولېګل حارث ابن عوف او عین ابن حسن دا جمع کړه چې د مدینه درې مې څخه کجوري بدر کو تاسو د سجمی ماته کوي. خو زبر سعدن سره یو خبر شریکم سعد ابن معاذ او سعد ابن عباده خبر د ابو سره وشو نو ویل یا رسول الله تعالی الله ویری دی وینا ودا خبره تم لکه وینا وستاسو د وجنه دا خبره کوم وې د جاهلیت په وخت کې موږ د خلکو له کجوري نه ورکړي مګر چې کوم ورکړي وي یا د ملمسیو یا په سو باندې وسو دوی موږ توري ورکو لاس کی الله چې کړه موږ په اسلام باندې مشرف کو معزز کړو. نعیم ابن مسعود ابن عامر الاشجعي دغه ایمان حذیفه ابن یمان تشکیل کې چې تر خلکو حالت معلوم کو دغه کرامت کار شو چې یخنی او الله دغه بدن ګرم کې به حالت چې معلوم کې دشمنان وي تختی. رسول الله صلی الله علیه و آله به یخنی رااله داخل د منځ کې هغه ځان سره بری صدر باندې پټ کی دیجه پورې زور سبق نن مسله دیجه نه شروع کی انځ سره خورج د محاصره وا و اته زتر لسو پورې قسم بکی مړ شو د مجاهدین نه بکی سعد ابن معاذ او بعضی ملګری دی او جانب مقابل کې مسو کسان دي. حدیث کې راځي رسول الله اراده د غسل وکړه د ام سلمہ کور لراغه د تبوک د غزانه شره واپس د خندق د غزانه شره واپس نو ګردونه ور باندې پراته و اراده دا و چې غسل وکم دغه دشمن خو مات شو او تختیدل بدون الله مسلط کړو ملائکه مرالو یره په پر وتا. حدیث کې راځي جبرئیل علیه السلام ورته راغی یا رسول الله سکه وی غسل وی ته غسل کوي او وېزمو ملګرو چې جامع بدل کړین دي د جنگ دی بني قریظه خو له ورسو دونن انتقام اخلو. حدیث کې راځي د جبرئیل علیه السلام په مخ کې غلطونه سنیا غلطونه باندې د جهاد ګرد پروتو. عبد الله بن عمر فرمای وجدا خبره کړه د الله نبی له وکړه د مدینه په دې کوڅو کې د ملائکو د اسونو ګردونه او غبارونه و چې بني قریظه پر روان شو. دا څومره به خراب خلک دي زمنګ سره داسبندي کړه واغې ما تکړه
د اسلام د بشغری په شروع کړي چې هغه منځوي شي او د دوه ژرند د دوه پلونو د ژرند دی د دې په مابین کې مسلمانان راګیر کړي وو او خارجانو سره پوره کومک وکړي او دغه سره امکاني او ارکه شمالي کومکونه شروع کړ داخله سم پرې دی د دې وال پکار دی رسول الله چې کله دا خبره واورید نو ویلې مؤذن اعلان کوون کې ویلې وایا من كان سامعا مطيعا سوچ خبره اوري او خبره مني منځ نه کې الا في بني قريظه مگر ډار اگزام بني قريظه ول رسول مصالح فوجن ود رسول الله صلی الله علیه وسلم مجاهدین روان شو دینه دا خبره معلومه شو اهل علم لیکي یو دا چې په جهاد کې کامیابی هغه وخت راځي چې انسان سمع او طاعت کوي د مشر خبره به معنی او به اوري د مشر خبره معمولی غو نه غني چې لکه دا اوس پکې څه یو دا مونږ څنګه ومنو نه د اکثر جهادونو کې چې د نتیجې کله ګډ وډی شي دغه وجه دا چې د کشران د مشرانو خبره نه مانی اختلافات راشي بدامنه وغیرہ دین ته دا خبره معلومه شو چې کله یو سړی د اسلام دشمنی او داغه د والد لپاره د مجاهدینو قواوی روان شونه به وګوره تاخير نه کوي چې زموږ سبب وي او بل سبب وي مو سره ګورو به اوس د څنګه راغلی استری او د خلکو سره به ګورو دا ټول عمر د جنگ او جهاد دی نه متصل بروانه کی حدیث کې راځي دا ولولو نخم دا السابقون الى الخير د خیر کارون لوړاند کیدونکې ولی الله تعالی ویلې چې د خیر کار کلی وځي کې او دا وردانګي ورزي قران خو دې تعریف کړي چې الذين امنوا وكانوا يتقون توحید او سنت والا رسول الله فرمایي چې کله دا ولید لشي سړي الله راځي خازن دې کې د خپل شبد الله په ذکر باندې عبادت ساتي الله لزن نږدې کوي فتنون ځان ساتي د خیر کارون لوړاند کیږي خوراک او څښاک او لباس او بنگلو بلډینګ دې لري توجه نه د الله په دین باندې څخه بکیږي او عمل پټ کوي د الله لپاره ورانه او د الله لپاره جوړه مجاهدین روان شو دوی په کدا چې رسول الله خپل جامع د جهاد رواخستي سیله بدر کړم نوي او روان شو بني قریظه د مسجد قباء لګ مخ کې پراته دي او د مسجد نبوي نه تقریبا 3 میله مسافه کې پراته دي کله چې لاړ یو ځل ورشدو بیر انا علی خیل انت رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو دمو واچوله مجاهدینو خیمه والی په دې دشمنانو باندې دومره سخرو براغې چې سخ ورغتا شو رب ور باندې ولګېدو په دې لوی لوی قلاګانو کې دنه شو د قران معلومیږي یو چې په یوځای کې وسی لوی لوی دیوالونه ځان نشه پیری یو چاپیر کې او به بچ د بل چاپیر کې ولولې دشترانی ولې او باقي کوم دنه به ځان له سړي سلی چې ها جوړ شه دې کې بوردنه نه کیونه د لوی لوی قلاګانو کې وردنه نشو ورله او رو پر باندې راغی ډېر سخت د شکلاګانو چې بده کې د مشت د خوراکو مسلم دی برابر کړي وا مجاهدین ته ګیرا واچو اگر چاپیرا دریمه مسله به دا وشو چې رسول الله مجاهدین روان دي مازیګر منځر باندې راغی نو بازي ملګرو په دې مات لار کې د منځو کې نو خلکو ورته ویل چې رسول الله خو ویل دي من كان سامعا مطيعا سوچ او خبره منی هغه د منځ نه کې مگر بني قریظه کې د تاسو څه کوي چې د منځ نه کوي وې د الله د نبی د خبره دا مقصد دی اجتهاد او استنباط وکي چې پتا دی باندې ځان ورسوي نور به دا مقصد نه چې مونږ قضا کیږي دا قضا شي بلکې کولی پکاره دي او بعضی مجاهدینو دا ویلي چې رسول الله موږ دا تشکیل راکړي چې مازیګر مونږ ورسوي باندې قریظه ولا کلګ لاره یو کجه تلاره مونږ بزو حرکت وکاو دغه د ورته پر د بنی نظر دی ما بین کې فرق دا و چې هغه صرف رسول الله د وجول اراده لرله د ټول مسلمانانو ځکه دغه مسلمانانو چې دا ختمه به ختم و حتی تر دې پورې چې ما خصنه علاقه ورشه د دوی د مازیګر موږ ما خصنه کې حدیث کې راځي رسول الله ملګرو اطلاع وکړ چې یا رسول الله د خلکو خو چې د مازیګر موږ په دلاره باندې وکي او چې د مازیګر موږ شری دلته ورسو او چې ما خصن قضیه وکړه و دواړه جماعت رد نکړه د الله نبی بس چپه پاتې شو دلیل د جواز نتیجه دې دا معلومه شو د الله نبی چې کوم حکم موږ لکړي دی الله رسول بس موږ به منو هغه کې ډېر تعویل ماویل به وایونه به تور مثال یو سړی په سفر باندې روان دی واغله د فرض مون په 2 رکعاته بدل شوی دی او سنت ورته معاف یو سړی دا و چې زه 4 رکعاته مونږ کوم سوا د سر د سنت نه ما خصن د ویترونه نو دی وخت کې به انسان د خپل عقل د الله او د الله د رسول وړاندې کوي نه بلکې رسول الله رب العالمین چې ویلي دي او صحابه ویلي دي غلبه ودرېږي یا په سفر کې دوه منځونه رسول الله دواړه یې کړی دي یو سړی به شنو وي چې لکه ولې زه به خپل وخت کې کوم او اگر کله الله نبی هغه وخت کړی و خو څه نه کوم یا زه اوس په سفر کې روانې مجاز کې ناسي مخفل گاډي مې د چې بکم ځای کې وغواړم انته ودرېږم او چې کوم ځای کې وغواړم حرکت کوم
زما وز د قصر سره څه جمع بین صلاتین سره څه دی له وسویل شي د خپل نظر وړاندې کول د الله او د الله رسول په خبره باندې دا بنه کوي بلکې د رسول الله ملګرو دا واورید چې ما زګر منځوره سوی باندې قریزه ول ډایرک لاړه شرب ظاهر باندې حمل کیږي تفتزانیم دا خبره کړې د عمر بن الخطاب هم دا ویلي رضی الله تعالی عنه دویم ته دا خبره معلومه شو مجتهد چې کله اجتهاد وکي او هغه حق لور شي ګزمنګ الله دوا اجر ورکي یو حق لرسیدل او بل اجتهاد لیکن کله حق لور رسیږي نو الله به یو اجر ورکي د کوشش اې دی وجنه چې کوم عالم هغه په مسله کې نظر اورای پیش کړی دا هغه به حق لرسیدل اند نو زمنګ دا یقین دی چې الله به اجر دل ورکي شیخ الاسلام ابن تیمیه دی بارک رساله لیکلي د رفع الملام د علماء چې مسله تحلیل کړي او حق لبه رسیدل نه د انسانان دی اې دې به دا مقصد نه شي د قران او سنت مقابله کوله بلکې دا ورته ښکار شي او کوشش کړي دی والله به اجر ورکي خو موږ له دا خبره معلومه شو که شرط دلیل موږ معلوم شو په جانب مقابل کې قوی نه به موږ له ټینګیدل پاغیزه به کنه دی به دقه دلیل به روانيږي ځکه انابت هم دي ته ویل شي چې يدور مع الحق هيته دارا شرط چې حق انت بورزي په دې سړي له هدایت هم کیږي هدایت په منځ باندې کیږي په کعبه باندې کیږي په جهاد باندې کیږي قران باندې کیږي انابت باندې کیږي د رسول الله په تابعداري باندې کیږي د الله نه په دعا غوښتل او په قوي ایمان د الله په فضل او د الله په رحمت دته معلومه شو څلورو مسله دا وشو چې رسول الله کله راغی نو تقریبا 25 ورځې دا محاصره کړه او څومره سخت جهاد 15 ورځې احزاب او پاګه کې خندق کنل او 25 ورځې دا تقریبا څه کم 3 میاشتې باندې لګیدلی دی او پر لبسي جهاد دي ته ویل شي لوی مجاهد ابن قیم د جهاد ډېر اقسام ذکر کړي څلور د نفس او د ټول پر رسول الله کې موجود و علم بکای عمل بکای دعوت بکای صبر بکای دو د ابلیس سره صبر بکای خوښ پرسی به پرې دی یقین به ولري څلور د کافر سره بجبه باندې مال باندې زړه باندې لاس باندې او درې د پوشاق سره رسول الله دا ټول اقسام د جهاد راجمه کړي و نو کله چې 15 ورځې محاصره کړي دا 9 ورځې پوره شوي دیګه چې مجاهدین ویل ک علي بن ابي طالب ځکه بیرغ د سره او عبد الله ابن ام مکتوم نبی کریم علیه الصلاه والسلام په خپل ځبانه مدینه منوره کې امام مقرر کړي دولس کړي د امام مقرر کړي معذور صحابي دا خبره ته معلومه شو چې دړون مرګري به منځ کېږي ځکه رسول الله امام مقرر کړي لري نو علي شه ویلي خپل مرګري وسره کتیبه الموت کتیبه الايمان د ایمان او د مرګ د صح چې دی ویل چې سرتیر او یقیني سرتیر خلک ودا پاغي کې ابو دجانو محمد ابن مسلمه زبير ابن عوام او علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب الاشياء كتيبه الايمان اے د ایمان دسته وی دی خورش اسما خواله وی یا بمنن دا قلافت حکو به وردانګو دوی له موږ د انتظار نشو کولای ځکه هغه کار فیصله کول د مخې دا وګد دا د خطونه جنگونه نه کیږي جبهي بس مخې راوتل یا موږ دی خوشو یا باغوي یا به د قلافت حکو که قلافت حنوش نو به د شکار وګو چې هغه شی به وڅ کم چې کم حمزه سکل لري عظمت کاکا ځن شي دوما دي جبره تر خبره وکړه وکله چې دوی خپل قواوی را برابر کړي او روانېدل نو پنځمه په کدا وشو چې د يهودو یو مشر کعب ابن اسد القرزي دنیوي لحاظ ډېر ماهر هغه د خپل يهود راجمه کړي او څو اعلان ورته وکړه یو خدای چې د مسلح فوج تقریبا 900 جنگیان و 900 دویم بدی کې ولا سو تروي او تقریبا 2000 بګي صغری وي 500 بګي ډالونه و او 300 بګي 2000 بګي نيزي وي او 300 بګي صغری ان ونیم سو فوجین ولا سو توري 2000 نيزي 500 ډالونه او 300 صغری او د صرف او صرف بدی مونږ باندې تیار کړو چې محمد رسول الله مقابله وکړي مخکنه ارسه برابر کړو خو تیار تدریب ولا فوجین جنگیلی ورته دا منه چې میدان د جنگ د اشتراکيږي وې څو خبر یاد ساتي د رسول الله هغه ملګری کتیبه الموت چې هغه بالکل داخل سرونه بدله سونه کې خودلی د نن موږ سره معلومه یا به قلابه راخیږي منګه وجنی فتح کيم او یا سرونه میدان کې شنی یو خبره تاسو له بدري خبره کوم یو اولنې خبره اسمه ده امنو به بری محمد باندې ایمان راوړی وانه لنبي مرسل تجدونه في كتابكما ایمان پر محمد راوړی څنګه دار لګل شوی نبی او تاسو پر خپل تورات کې دا معلومه وي دا تورات د پاڼه به چواړ ول رسول الله تصویر به کې سم پروتو دومره الله ته شي کړي نبی الملحمه اق نبی چې بوګه باندې توري کې دشمن دا وکي ترش صحابه به شي مشران صحابه او ډېر عزتمن صحابه او علما وجدا چې رسول الله د خپل ملګری نه وجني دوی ویل دې کار لمون تیار نه ایمان نه راوړو بدبخت انسانان و
ایمان ول نه راوړو دغه ډېری وجه یو وجه دا چې دا ډېر بد اخلاقه د شپې بنا وخت پورې ناسو مجلس به کولې بالکل د رب العالمین سره تعلق ونه الله د انسانانو به ایمان نه نصیب کوي خپل کار به کوي داخله د الله سره تعلق به کار درې چې ځل برابر اول به کار دي چې د الله سره به تعلق کی تیرو درس کې ویل شي و د لس حالاتو کې انسان توجه رب العالمین په طرف باندې ورګری شي نو دا زړه دې کې نه به رسول الله بدل کوي ابن قیم فرمایي دوه کې دوه په وخت کې رسول الله تقریبا سلوي کې اسم اسکار نقل لي سلب وبشړو چې وسمغه الله ما بینګي جدای راځي دویم د وچته دوه وخت کې او دریم د منځ په وخت کې څلورم د مصیبت په وخت کې طلحه ابن عبید الله راغوتی چې ولګي د نوې ویل حس رسول الله ورته ویلې لو قلت بسم الله لرفعتك الملائکه کته چرته بسم الله ویلې ملائکه به اوچت کړي وي او دا قشن چې کله سړی خلوت واسي شي صلی الله علیه دوی وس قرنی خواله سړی راغی ورته ول علی وسلم ته شو مې شیخ خواله بولار شم دا ځړم ملک براخه شي تعجب دا اولنې سړی چې ما په تابانه دا قیدل ولرله ما خو ویل چې موږ د خلکو سره کینو موږ تنګیږو ته واځي تنګیږي الله سره مناجات کوه کنه او بل چې کله سړی په جنازه کې او تقریر عالم کوي او سید رسول الله ویل چې کله رسول الله خطبه لنا ثم یا قران لو یا په جنازه کې چې مرشم ډایرک جنتیم و ایمان نه وروي ویلې سید وی دویمه خبر به ودا وکړو چې د محمد خو زموږ د کسان ټول علیه الصلاه والسلام معاشره کړی لري دا خپل زنانه او ماشومان به اوجنو چې دا دوی له پاتې نشي دومره عنادین دي وینځي نه کی او موږ به مخامخ جنگ شروع کوو نیم سو کسان یو که محمد صلی الله علیه وسلم سره د ملګرو نه قتل کینو بس دا موږ مقصد دی او غالب بش او کوم چرته موږ شو به عزت کې موږ شو منه اسی هم پس موږ کې نه خو دا موږ لمر راغی یره ودام نه کو فوج ورته ویل دا څه ژوند دی چې موږ د خپل کسان خپل بچو خپل زنانه په خپل لازم نیو وژنو ډیر تیار نه یو وېزه دریم کار وکړي وېڅ وې د خالی پرس باندې باملو د خالی پرس باندې د تعظیم عقیده لرله او مسلمانانو په دې نور ورځ باندې کلکه څوکیداریو پیره کوله خو په دې ورځ باندې د خالی د شپې نه د یک شنبه تر شپې پورې په دې چې یو چرته جنگ نه کینو دوه آرام و یره دې له تیار نه یو او دومره قمه خلک چې د مصاحباتو د خالد ورځ اهتمام ورسره د محمد رسول الله په تور اړیستل ده بعض د جاهلان دي معمولی خبرو کې ځان بلکې ولې مقاصد ته پاتې شي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ابن قیم رحمه الله مولانا مودودی شپ تفسیر القرآن کې لیکي چې ابلیس په انسان باندې راځي په یو حالاتو کې یو حالت پکې دا دی چې دا په مباحاتو کې راګیر کی عبد الله بن عمر په حرم کې ناشتي یو شی ورته راغی عراقي ورته ویل چې وسړی په دې کې مچ وښنه دا به څومره کفاره په دې ورکه ویل کم ځنه وي د عراق نه سترګونه وکړي لاړو تعجب حسین ابو وجلو داغه د ویني قدر سره نشو د مجد ویني قدر شته دا څومره خمق خلک تاسو يهود نور خمق خلوا د تعظیم قدر ورسره د محمد رسول الله په خلاف استهار اخستي چې جنگ کو یره ودا کار خو موږ څنګه کوو زمونږ مشرانو د هفته د ورځې بیزتی کړي د څوک شادوغان شو څوک خنزیران شو درې ورځې پورې ژوند وي سبه مردار شو دې کار لمن تیار نه یو وې دی وخت کې کعب بن اسد القرظي ورته ویل قسم په الله چې کله تاسو د مور نه پیدا شوي تر دې وخت پورې هیڅ شپه ورځ در باندې تیر شوي چې تاسو به چرته وکړته خبره کړو کړته در باندې راغلي جاهلان قمقل به وقوفه چې دې شری سره ځان پټاګر جنگ باندې راولي زه تاسو له خبره کوم تاسو بل خبره کوي زیور کې څه کار شي کوي ما کوي نو سوال دا راغی چې دا به تسلیم شوی رسول الله له دا ولې تسلیم نشو وجدار چې ملګری خراب خلک او کله چې د خراب خلکو ملګری کې سړی وشيږي هغه کار به خرابېږي بلقیس بارکه دا راځي سورې نمل کې یو حکمت ته چې ډیره وکړه زنه نه و لیکن ایمان رانو ملګری خراب رسول الله فرمایي ودار چې ملګری لکه اور والا لوهارا یا به جامع وسوسه یا به طالبت بوی درک او واه فرمایي چې زمانه درې خبر یاد کې یو خبره دا ګور ځان له نیکان ملګری انتخاب کړي احمد ابن حرب فرمایي بدن ملګری مې پر خود الله مل نیکان ملګری راکړه امام مالک سے موطا کې خبره نقل کړي لقمان حکیم بچی له وی وې دا علماء سره کې نیکان ملګرو سره الله بس د زړه کې نورانیت راولي د علماء مثال سره که خوراک اوسه کو جامه یو سړی چې خوراک اوسه کو جامه نه کې څم خیال جلاب ژوندې پاتې شي او د کسبو خلکو مثال لشره اهل علم فرمایي لکه دا دوی چې کله مریض شي خوري به چې مریض شي به ورته ګورم ما او هغه انسان چې ستا عمر وخت او دا شي خرابې لکه زهر قاتل کلمي بری سری سری بد خلق او بد ملګری ونه څنګه بر اثر ونه کې دام پاتش وی ویل په خپل ورزون راکته شو رسول الله خیر اولېګل تاریخ کې راځي د شر پیدل ځکه الله شرمول دا رب په ولګاو نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله مجاهدون راوځه ورته وی ویل دا څنګه په یو کور کې واچوي یو زنانه وا ام المنذر سلمى النجریه او دا زنانه او ماشومان د په بل کلا کې واچوي دې په یو کې واچول هغه په بل کې خو دینه مخکې دوی دا خبره کړو چې ابو بابر اسمه خاله نش وجدا و چې دا اوسر کورونم خو شو خو اوسر نږدې و تجارت مجارت په مدینه کې سره شریک پاتې کېدل
ګوندې ته به هغه شکل راغی نو دا زنانا او ماشومان دا ټول سړي ورته مخې لودري دا ټول د بجړغونی आवाज کې شو چې ګوره دا محمد سره د فوجانو راغلی نن موږ وژني او نن موږ لاله یو پریدیمنا ظالمانو د خپل ظلم نه کاته چې د ټولو قواو سره تاسو اتحاد کړی د محمد صلی الله علیه وسلم په خلاف 15 سلې خورسي محاصره کې خپل جرم سړي له جرم نه کوي خو چې کله قید شو د مجاهدینو د چړو لاندې پریشي واقع شنو ایسه به خلکو چې دا څومره ظالمان دي دا څومره خطرناک کارونه وکړل خو د دې ظالم نه پته پوي نه چې د څومره خلک وژلي دي څومره به شهیدان کړل څومره پیسرانو قیدین کړل خو چې نه د په سر باندې را دا وژاړي او چغي وای ورته ویل دا غزړه کې لګره قطره غوي زیره خطا شي وې څه بر سره کوي ویره کوله مسله خدا ده د مړی له اشاره وکړه چې ذبح کيم خو صحابي ډیرو خیر سره متصل د خپل جرم رعایت کې او لاړو ډایرک مسجد نبوي له عثمان ته توبه راغی پر ځان وټاړو چې ما خو پیغمبر علیه الصلاه والسلام راز د خلکو راکاره کی دلیل په دې باندې وخت پر ځان تړلې شوخه چې مؤمن انسان نه کله کله ګناه کوي دوی مؤمن انسان چې ګناه وشنه متصل به په دې وخت کې به ګوره جاړي خپکیږي با او دریم ګناه او نیکی دار جمع کیږي قران کې رب العالمین فرمایي نور خلکو چې غوینه کو بد عملونه شریک کړي و زمونږ الله دا ما په د ټول آیتونه کې ارجع آیا د امید آیات ته او څلورم خیانت واځي دل نه شول چې څوک چاله مال ورکړي واغه کې خیانت وکي په مال کې کیږي په بچو کې کیږي د قشم په خبره کې کیږي رسول الله په انتظار دی ولکه د ابو لبابه ولینه راځي خود شکار کړي لاړو حالت ځان تړلې زنانه خپل ورتله دا به خلاصول خوراک اوسکا کو د قشن ضرورت پوره کول لپاره نور به تړلو وکه ما خو راغلی ما ورته الله نه بخنه وخت یو چې دا کار کړی د نو مسپری چلته وسی اې دینه دا خبره معلومه شوله چې د انسان نه کله ګناه او شغه توبه وباسي او زیاده شکایت لرو جو په کار درو شکایت چې الله او رسول الله تور تک په کار دی خپل حل دلته قدر په کار دی توبه په دې معنی سره کې په مانته په خپل استغفار غواړي اغه ځله به راځي او ګناه بد الله لپاره پری دی او د الله حق الله لور کې د ګناه په ضرر باندې علم ولر ډیر ضرب توبه وباسي د مخلوق حق باغره ورکی د غرغرینه په مخ کې وسام په نیکه کې استعمال کی د غزوانه ورسه او جمهور صاحب د پېشنمی په وخت کې مسلمان ورته رااله وهراله چې الله ته ماف کړي ملګرو خلاص کوو د تهجد وخت کې وی پرې چې رسول الله په خپل اخلاص کې او تهجد له ټول ملګری راتله تهجد سره په دې باندې اوچتي کې مخ کې ویل شي و چې انسان په قیلوله کوي د سورې کاف د ورسنی آیتونه وایا وخت و د کېګه ګنا نه ځان ساته د دنیا په کار کې به سړی ځان ډېر نشي استعمالي زیات خوراک باندې کوي مؤمنانو سره به کینین لري د آخرت سوچ وکړي هغه ایتونه او حدیث وګوري چې باندې قیام الله او تهجد فضایل ذکر شوی د سلف تاریخ وګوري په ځمانه او مالی جرمانه دي جمانه بزان ساتي وغيرها وچې کله راکته کړه نو نارینه د ام المنذره سلمہ النجاریه خاندان له بوته وغنور ابو الخوال نبی کریم علیه الصلاه والسلام په بازار کې کند وېستي چې کند وېستي او لس کسان به راوسته او دلته وشل علي بن ابي طالب زبير ابن عوام مقداد رضی الله تعالی عنہ قهرمانان ورته میدان لرانو چړې بتوري بشرا واقستي دلیل په دې باندې چې دا ګوره چرته دهشتګردی نه ده او نه دا چرته غیر شفقت دی چې وسړی دا خبرو کې خیر ده کنه دعوت ورته ورکړې مسله به منلې به مدرسې له راوستي وي د قران ترجمه له کې نه ولي او بس نه رسول الله د لسکره دعوت په مکه کې کړي لسکره ورته دلته مسله شوی را او اند شي وسره دسبندیم کړي او بار بار خلک مور لګلي و ګوره کسان مور لګلي و سعد بن معاذ سعد بن عباده عبد الله بن رواحه خوات بن جبير چې مکه وې دا کار مکه وې لیکن د دین ورسان وش وجل پکار دي او د څټ د خوانه دا مخه مخاله سړي آسان د پرنس بسر د شارخ نه دلیل پدې چې ائمه الكفر کله کله اغله سزا دادا چې هغه به الله لیږي سب حقيقي دا به نه د محمد رسول الله سنت دي بن صفي نه ده وې دي خلکو د يهودي ویلي كعب ابن اسد القرزي لا شرطم بوزي دا لسس کسان روان کړیو هغه ورته قمقلو پوی نه ان الداعي لا ينزع وان الذاهب لا يرجع وکم سړی چې هغه خلک لس غواړي هغه مړیږي نه هغه ځم بندینا او دا څوک لس کسان چې بوزي هغه بیرته راځي نه خو دلیل دې چې وښنی مالتا پریدیم شرطه په دې طریقه باندې دا و نیم سو کسان وشل خاتمه پیغه کې دا وشوا د ترتیب لپاره ودا خبره وکوي چې کله دا کسان ما سره کړه نو اوسین ویل چې یا رسول الله بني نذیر د خوشی کړه د خزرجانو د وجنه داس مونږ وندین دي خله مونږ سره احسان کو خوشی کا صحابه ګوره د کوپر تایید وندي والی نه کوله چې کافر نه ولې شي دار مونږ ماپ کو بلکې صرف وندي توبه احسان سره پاللو رسول الله په دې کې ډیر دغه کې هغه ویل وکستاسو د خاندان یو کس فیصله وکي هغه منی وي او ویزه خبره سعد بن معاذ د پاتې شو څه خبره چې سعد بن معاذ وکړ ټول به اتفاق دی سیدا هو سیدنا یو خو زموږ قومندان دی سعد بن معاذ وې دې په دې وخت کې مسجد نبوي کې خیمه کې پروت وسکه بده رګ لګیدل حبان ابن عرفه وجلو
او دا اربانی کړو چې الله زما مینه خو تعالی معلومه ده هغه انسانانو په مقابل کې چې جهاد وکم و جنگيږم چې رسول الله رسول الله دغه تکذیب کړي دي کزمنګو د قریش مابین کې چرته وبله جګړه پرې دي نبی مال صحت راکې کې نماز دین شهید کا خو اول می شهید او مت صبر می خپل سترګې بری قریزو باندې خش دي بي وفا خلکو باندې دي يهود باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وسولي خراب شورولې غلو او هغه د غیزنه پر اثر کې امام بخاری فرمایي چې ګوره مریض په جمعات کې ځای ورکول شته خیمه ورته رسول الله باندې پختن لورتلو وی چې کله راغی رسول الله ملګرو چې قوموا لسيدكم د خپل سید له ودرېږي ټول انصار له ویلي یا په دې وخت کې سب دي او شین له ظاهر دمنه چې حسین له ویلي دلیل په دې باندې چې چاله سره ودرې دي چې مخله ورته شو په دې شرط چې هغه په طبيعت کې غلو او لوی نه دا مسله ویل شوی و لاس کول ول څنګه یو چاله ودرې دل څنګه یو پیخ کول ول څنګه سر کول ول د عائشه بيد رسول الله سره کول کړي تندې کول ول پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خپل ترزوی جعفر تندې کول کې او د قشند عثمان ابن مزون او ابو بکر سیب د رسول الله تندې کول کړي لا سنه کول ول عبد الله ابن عمر د پیغمبر اسلام تندې کول کړي ابو عبیده ابن جراح د عمر ابن الخطاب او تشیخ کول ول اوسید رضی الله عنه رسول الله تندې کول کړي اخر کې عمر وفات کړي خو لیکن لا سنه کې درې شرطونه علماء لیکلي یو شرط پکې دا چې انحناء نه کیږي سر کته کول نشي دویم عادت مستمره به نه جوړې درې مصافحه به کې ترکیږي نه خپل کول ول څنګه لري نو حدیث مشکات د مسلم کې روایت راغلي دي چې خلک راغله رسول الله د خپل تندې لاسونه خپل کړه نو اهل علم فرمایي چې خدای عمل د غیر مسلمو دی دویمه وجدا دا چې بدی کې زنانه د ام ابان هغه مجهوله ده دریم شرط به کې دی چې انحناء نه کیږي او ته طبعا چې چاپ کې خلی انحناء به کیږي خدا د دې وجنه چې ادبنه او یا د مریض دی ډیر حقته کې ورته ویل ساده هغه لبیک یا رسول الله فدا کبی ام مور بلا مې درنه قربان ودا خلک راغلي ستا په سلیله منتظر دي چې دي خیدر مبارک بني قریظه مبارک څه وایي سعد سیب څومره خیر سره دي دغه خبره یاد ساتي چې شاه په مسله کې جرګمار کړي او قاضي او حکم کړي متصل بډار فیصله نه کوي یو ټول مجلس د جج والا زب حقیقت باندې پویا کا دومره خیر سره و وې زکه دا فیصله وکما ازما فیصله به اوسین اومني زما خاندان خبره مضبوطی په شرطونو باندې تړي وي او وی بالکل موږ منو به د خضرجن مخامخ شو وې کزه فیصله وکړه خبره به خضرجن اومني وې چې او بالکل بسر سره کې موږ منو رسول الله پر طرف باندې ناسو د شي ورته ونوي کزما فیصله رسول الله اومني وی ویلې وې څوک چې ناس او د مخې د شي واړو دومره ادب پکې و وې څوک چې ناس د دې جره تر دې جه پورې کزه دا فیصله وکما آیا داخله بسمره فیصله اومني رسول الله ورته بالکل منګي منو وې منی وی او وې فیصله دا زنانه ما شومان سپینګری دا ټول صاحبانو است غلامان کوي مالونه تقسیم کوي او چې څومره نوجوانان پکې بالغان دا ټول په میدان کې حلال کوي چې به د اسلام سره څوک ټکر ونه وي یو دم په کبر رسول الله ویل چې الله اکبر لقد حكمت تا فیصله وکړه به حکم الملك په حکم د عقبہ شامنه من السماوات السبع شغله بر اسمانونو د پاسه په عرش باندې برابر مستوي دغه د فیصله وکړه بعض خلک خپش ولا او شیخ خورسه به خوشاله شي او خاص کر منافقانو به خبرو کوي ورسره ان شاء الله د سعد په شهادت کې بیدار راځي دلیل په دې باندې چې رسول الله له ورسخ ادب کې د مخه مخورو چې رسول الله به دومني معنا د عمل د قبل لپاره یو پنځله شرایط دي توحید دي احسان دي صدق دي احتساب دي اتباع السنت دي پر دې حق ادا کول دي تاثر د الله او د الله رسول الله خصلی ادب دي محبت دي حرام نه ځان ساتل ګنا نه ځان ساتل د الله تعظیم کول او په نه د آخرت باندې عمل کول د الله سره ادب ان شاء الله کله په دې باندې خبره کوم منهج المسلم لیکلي دي چې موږ رب العالمین سره څنګه ادب وکړو د رسول الله سره څنګه وکړو صحابه سره قران سره مؤمنانو سره د ارچ جدا جدا ادب دي د رسول الله سره د ادب وکړو نو په دې مقام کې بل فیصله دا وشوه نه هما هوی ابن اخطب را وسو مار بچي د مار د يهودو مشر چې د کعب ابن اسد لویلی و ما تعالی د شي فوج راوسه دریب وې د شوري راوسه چې پړک پړک یو به کې نشه وې عزت مې دراوسه عمر ټوله به عزت را وې بهم کو ګره مسلمان متحد شوی متحققین په دې شرط چې ما سره په قلا کې وپات شوی سیدا اخطب مار او حی تصغیر د حیت المار د مار بچو وې د باندې مټ اړولې وې چې کله راوسو او خپل جامع مش کولې وې دا ولی سیرت ولادي کې دا جامع زکه شکولې وې دا خو يهودي دي دوی ویل کما چرته وښني اسمانه جامع نه مؤمنان به پیدا ونی لپاره چې سری کما دا دومره خطرناک خلک اسلام سره او څوک چې ناز موږ دوستان دي وفاداران دي پلان دوی چې کله په یوځای کې وشي اول خدای آبادی نه کوي دویم چې آبادی کې اسی نه ټوبټ کار دی غزان سره وی شي کاغم نه ور واش تعالی د شفر دین چې تور باندې شرط خوشاله شي ګور خپل جامع وش کولې او رسول الله صلی الله علیه محمد ستا په مقابل کې چې څومره مقابله دا ټول زور ما استعمال کړي دي دومره سخت دریس کافرو خپشوي نه
ستامه د مخالفت کړي چې بس مې دومره ارمان پاتې نه دي خو قانون دار چې څوک د الله مقابله کوي هغه مغلوبيږي ما د الله مقابله وکړه او محمد ادم یې ساته لا باس هیڅ پروا نشته کنن ما وجني دا الله مال په تقدیر کې لیکلي دی او زبر ډایرک جنت لازم زمره ملګری به جنت نشي ځکه دوی له من جنتي نه وي علي سره په میدان لرالو چړې په سره واښو سیم لو د میدان کې دا سره دی ول عقل ته ورنه غرزه وسو ګرځه وشي ګرځه دلیل له پدې چې نفس یو سره دعوه وکړي چې موږ پلانې نه ګوره پدې دعوه باندې سره حق لرسیږي نه تر څو چې دلیل نه څه مطلب زه چې وایم چې لکه موږ اهل حق یو دا ملګری و چې لکه موږ حق پرشیو او نور موږ حق پرشي چې کوم حق پرسته حق پرش به هغه سړي چې هغه سره دلیل کمو ته مليان په لکونو په سرهاو خو له جانب مقابل کې زمیدار او دیندار دي لیکن داغه سره په عمل باندې رسول الله یو حدیث دی موت کو څومره مليان او موت خبر له اعتبار نشه اعتبار به حق حدیث نه هغه که زمیدار سره دی هغه دکاندار سره دی په دې باندې چې لکه موږ سره دومره مليان دي او موږ سره پلانین دي او موږ وړل کې دا کار دی او دا معنا په ګمان باندې فیصله نه کیږي فیصله په دلیل باندې کیږي دغه خپل ګمان وکړو جنتین بچو کی د غیر پرشل صفاتونو ځان سره یاد ساته یو دا جنت باغ چې الله ورکی چې باغ کې ایمانی دویم دا جنت باغ چې الله ورکی چې په مانځ کې عاجزي کوي دریم جنت باغ چې الله ورکی چې به بيدی مجلس نه اړ مخاړي څلورم الله باغ چې جنت ورکی چې خپل شی به حفاظت کوي پنځم جنت بلغه چې ورکی چې د فرض حفاظت د امانت پابندي کوي او شپږم د وادي پابندي ووم چې کله د مانځ حفاظت کوي او اتم خلکو له خیر ور کوي نه هم د خپل شکل دي چې جوړ کی چې د سړی وګوري صلی الله رسول یاچ لسم دا ژوند د قران او سنت لري تیر شي ایو لسم عمر درازي لیکن عمل د الله او د الله کتاب برابرۍ دولسم پاک دامن انسانانو باندې بدنامه نه لګي او د لسم د دوستانو مابین کې جدایي نه راولي څوارلسم چې کله ور باندې مشکلات راځي صبر کیو چې نعمت راشي به شکر کوي پنځلسم د خلکو بزونه کې د مینا شپاړسم چې کله ګوندې ته خوشاله ولسم بادشاہ خو دروغ ونوي او اتلسم ډیر اهل عیال الله ورکړي لیکن د حلال رزق کوشش کوي او نو نسم پاک دامن او شرم امام ترمذی کې چې کله معاملې کې نرمي کوي دا شل کړه چې بچا کې موجود دغه جنتی رحوی ابن اخطب جنتی نه دی نه په داوا باندې سړی جنتی کیږي نو په دې کې بل کار دا وشو پین لسما چې یو سړی راغی زبیر ابن باطا دم پرې قیدې نه کېو توجه نو ثابت ابن قیس ابن شاماس راغی چې اوچت आवाज ویل یا رسول الله د بوعاص په جګړه کې د ما سره احسان کړي نو سره زه احسان کوم د الله رضا لپاره دا معاف کا وېزه معاف نکي ورته راغی وته د الله رضا لپاره دا ما پیژنې ولې تاسو خو دیاد نه وځي ته ډېر مشهور چیرې وېزه غواړم چې تاسو سره احسان وکم دا هغه جګړې د وجه نشته ما سره احسان کړي وې کریم عزتمن سره عزتمن کار کوي وېتا آزاد شوي وېزه واجب سپینګره سره زما څوکم چې زما بچیو دا که تاسو سره په قبضه کې یا رسول الله بچیم غواړي وې غم ورکړي رسول الله څومره محسن سره دی به ویلي چې بچیم راکې او خزم راکې خو چې زما الف دی حجاز کې اوسېګه مال منی نو سبې کوي مال ورکړي اخر ورته ویلي وې ثابت وې وېډر احسان در سره کې خدا نه پښتنه کومه چې حوی ابن اخطب بچرتي وې خو مردار قتل شو وې کعب بن اسد قرزي چرته وې غم مردار شو وې بني قریظه چې دی وې غم مردار دی یاره وستا خیر خو بس ما سره هغه وخت را پوره شي چې ما هو شنو دی ملګرو سره زم بری قطار کې لاړ شم وې تورې په سره واقع صبر سره باندې شړق ورګه عقل ته دې سره وغورځو چې زره مردار بچی ته بشور وشيګا زه تاسو سره احسان کوم ته خپل سړی توبانه پويګ نه ابو بکر رضی الله عنه چې تا ورکړه ته خبر نه وینا وې د شکار وشو وې دوی د خپل دوستانو سره یو شو او دا به همیشه په جهنم کې پاتې کیږي دلیل دې په دې باندې چې پیدا ته دارو وتله یو سړی دی او هغه په دې وخت کې به تور مثال دشمن سره دی واقع قسمه قسم تکالیف ور باندې راځي صبر وکړي د دې تکلیف اور الله سزا دې خلقنا الله علی او صاحب چې دا خبرم کړی و ابن معاص چې زه ور دین په باره کې دې چانه یریګم نه او دې صلی الله په دین د اسلام باندې خاتمه ورکړي خاتمه نصیب والد لپاره موږ قرآن سره په تعلق لري شریعت بلازمای د انبیو قصو سره سوچ کوي دعا بد الله نو غواړي ذکر بد رب العالمین نه صحیح لار به انتخاب ای ځان له تربیت په قرآن او سنت ورکړي په دې خپل لار باندې اعتماد کوي دل به خلک دعوت ای هغه کارونه به کوي چې له ثبات په نصیب کېږي مستقبل به اسلام باندې چې دا ور اسلام دی د کوپر به کښ کوچ باندې مسله دوک کېږي نه او دا قشند نیکانو خلکو خالب ورځي د دنیا په انعاماتو کې به سوچ کوي د مرګ بیات ساتي د الله سره مؤمنه کوي د مؤمن مقابل کې نرمي د کافر مقابل کې سختی جهاد د دین مبارک د چانه نه ریدل ظاهر او باطن برابر ول رسول الله تابعداري وسطیت ښه اخلاق او نیکان ملګری وې دې مشهور وژلو دلته یو بل کار وشو هغه دا یو سړیو عتبه القرزي وې دې چې کله ونی ولو
وی رسول الله د شی ویل چې کوم انسانان بالغ بلوغ وی هغه قتل کې چې بلوغ لري شیدل نه هغه پرې دی وې زه قتل اوچته ما خو خلکو باندې چې شک راغی د پرتګال و غیره په اخلاص کې زرینا پفتی د لرګي په واسطه کاته چې کومه طریقه او مسابقه برابر کړي و چې د چا زرینا پفته بو دا به وجلو چې نمو خوشی کول وای وې زم به خوشی کړم وې دې کې مالم رب العالمین نجات راکړي دا مشران چې کله ختم شوه به ورسې ایمان امراوړو دا مشر سړی ګډوډي چې کله دا مشر ته مردار شي لري شي ګوره په دې عوام انسانانو کې ډېر صفاتونه دي کې انابت صفاسین دي چې کوم سړی د الله او د الله رسول خبره کې هغه لغوګ دي خو باطل پرس مولا ورته پریسین کې خرابې فشکاری وکي دا مولا ګوره دا رقم تر او دا خلک دا رقم تر او دوه دانه مني او صحابه نه مني او اغه نه مني او دانه مني ګډوډي کې خو چې دا غتی لري شي دوی د ازین صفای قران او سنت چې کینو الله به کې ورته ونیسي معاذ بن جبل څنګه فرمایي و ان علی الحق لنورا فدي حق من الله ورنای کدا ارسل ور باندې پويږي ولا سبب په خداو شو بدی کې بل کار وشو یو سړیو چې هغه زنانه وا ام المنذر هغه مخکنی زنانه چې هغه قسم کې داخل و نصيبه بنت الحارث النجاريه ودا ام المنذر سلمى النجاريه هغه پر کلک ونخطو او ویلې موږ دوه کوم خو منظم کوو معنا موږ مؤمنانو تعبیر نشو کولای رپا اورته را خوشي کې مالا چې کله ور خوشي کې ایمان راوړ هغه به د قوی داعی شو چې د قران درسونه به خلکو لکول د اسلام اوچت سنتي جوړه شولا او چې کله به قسم کوي والله قسم په هغه الله دې چې مال نجات راکې په بني قریظه زه خوشل کده مخ الله باش کړ بل په کې دا شو چې په دې کې د دې زبیر او بشو عبدالرحمن هغه به کې بچ پاتې شو څنګه ماشوم یو بل سړی عمرو بن سعدي دا په دلار باندې روانو دغه د الله اوس مات کړي نه کعب بن اسد القرشی له ویل چې د حبیب بن اخطب خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کړي خدا چې روانو ایمان رانوړو محمد ابن مسلمه ملګرو لار ورته خوشی کوي پریخو د مدینه منورې نه ورک شو لاړو کې ایمان راوړو خو الله صلی الله علیه بس په ځای کې مړ شو الله تاریخ هم بشورک نبی کریم علیه الصلاه والسلام د شکار وکړو چې په دې ځای کې یو بل زنانه و ریحانه هغه له ویل چې ایمان راوړه ایمان رانوړو رسول الله ورته ویل چې ایمان راوړه زبر په نکاح کې مازاده بشو ایمان رانوړو پیغمبر علیه السلام وسلمینه کما شو وجه دا و چې یان تعلق سره کم شو چې دا څنګه ایمان راوړ اوس به دا مشرکیږي ویناستو د شاده خونه د خپل کشار د چاور د ویل جاء ثعلبه راغي او مال زیره راکې چې ریحانی ایمان راوړي او یقیني هغه راغي به ورته زیره ورکړي رسول الله سره به نکاح وکړه د هجرت پښپغم کال باندې د حجۃ الوداع نور صدا به پلسم کال باندې دا وفات شو او باقی کې دفن ده څوک د رسول الله د وفات نور سره وفات شو ظاهر دا منه مخ کی بل کارداو شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام غنیمتونه تقسیم کړه اسوالاله درې برخه ورکړي او پیدل لیو او نور دا وینځي غلامانو پلان دا ټول بوتله دغلا نجد العقیله الته خرج کړو دغه ځنه به پیسې راوړل پاغي باندې اصلي واخستي شکل راغی رسول الله دې کې اخلاق خو لیکن داخل زدين وزدين کله ان شاء الله په دې باندې خبرو کو چې داخل ولې خبره نه مني د زد وجه سلوي کو علماء ذکر کړي یو زد شیعه يهودي دي دوړ کې سخت زد دي د زد وجه رسول الله خبره ونه من لناغله تسميه ورکړه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ویلي اعلان وکي الان وسا من بده دوی سره جنگي بدون په باندې راتلني نشي معنی اقدامي جنگونه به نور زمون دی پای به نور نه اما غوث رسول الله به وفات شو ابو بکر به دغه شان دي جګړه وکړه به عمر ابن خطاب په وخت کې فتوحات را لبه عثمان د علي په وخت کې به مسله بنده و توقف کې لګراغه خروج الله به تر اخیره وسلا چې دې پورې مسله لاله نو اخر خبره به دا وشوه چې په دې غزا کې د سعد ابن معاذ شهادت او پاغي باندې ملګرو خبر کېدل او رسول الله دغه جنازه کول او څه فواید الله رب عزت موږ تاسو د محمد رسول الله تابع درې نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه